السلام علیکم کتونکو ماستر شاسوار یم نن زه د حافظ صاحب په مدرسه کې موجود یم چې نن دلته د بخاري شریف ختم و بلکې دستاربندي وه نو د دې مدرسې چې کوم محتمم دی هغه را سره په دې موقع باندې موجود دی دی سره څو خبرې کوو چېرته ځئ مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني ستاسو د راتللو ډیره شکریا چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه وخت ویستو زموږ د دې سربندۍ نه رالی الله دې جزای خیر درکړي آمین مولوي صاحب د ټول نه اول راته خپل نوم وایي او د کوم ځای اوسېږئ چې زموږ دا کتونکي تاسو زما نوم قاري سمیع الحق دی او د مدرسه کې خدمتګار یم د حافظ صاحب زوی یم کوم چې دا مدرسه حافظ صاحب په نوم باندې مشهوره ده او د طلباو خادم یم او د ښار یم. صحیح. دلته په دې مدرسه کې ستاسو څومره وخت وشو څومره وخت نه د دې مدرسې خدمت کوئ؟ الحمدلله د دې مدرسې خو کافي وخت دا وشو چې قریبا 40 کاله وشو خو زما یعنی قریبا 15 کالونه دلته په دې مدرسه کې خدمت د طلباو کوم ان شاء الله. صحیح ماشاءالله ډیر زیات خوش قسمت وي ځکه چې دا ماحول هر چاته نه ملاوي. نو نن چې کومه ورځ ده نن چې کومه خوشحالي ده کوم ماحول دی د دې په حق لراسه یو څو خبرې وکړه ځکه دا په کال کې په دې مدرسه کې صرف یوه ورځ نو څه محسوسوئ ستاسو نن څه فیلینګ؟ الحمدلله ثم الحمدلله تاسو د عوامو او د طلباو کرامو غ جذبه وکتله چې نن زمونږ دا کومه دستاربندي وه چې په دې کې 25 طلبه کرام د دور حدیث نه فارغېدل یو شپېته کسان پکې د وړې دورې نه 10 کسان پکې د حفظ القرآن نه نو تاسو د خلکو هغه جذبه او هغه مینه ولیدله او زمونږ د خلکو دا راتللو او ستاسو دا راتللو زمونږ د جذبې دوچن کړه چې موږ ان شاء الله العزیز دا کم مهنت چې موږ کړی دی دا موږ کم کړی دی د دې نه بعد به ان شاء الله موږ ډېر مهنت کوو ځکه د خلکو موږ لا ډېره جذبه جوړه کړه الله دې ول جزای خیر په دې راتلو باندې ورکړي. امین. نن چې کوم طلبه فارغه شوي دي په هغې کې تاسو سره ټول نه زیات ګران کم یو ماشوم و چې د هغې سره ستاسو ډېره زیاته مینه وه او د هغې وجه څه وه؟ نو زه به داسې ووایم چې په اولاد کې او پورونو کې به زه وایم څوک نږدې او لرې نه کوي نو دا زمونږ په شان د بچو درونو دي دا موږ ته ټول یو شان دي یو شان ته نږدې دي واده او موږ دعا کوو چې خدای دې زما دا ورونه زمونږ دا بچي دا په هر ډګر او په هر جومات او په هر مدرسه کې د چا نه پاتې نه راولي او په مخکې دی الله لري چې زمونږ شمله او ټوپۍ پې کږوي. امین. ما تپوس د دې د وجې نه وکړو چې کوم یو شاګرد قابل د استاد ډېره زیاته مینه د هغې صحیح نو که تاسو هغه موږ ته په ګوته کوئ چې هغه کوم ماشوم زه به دا ووایم چې خواته مې د عالمګیر ولاړ دی مفتي صاحب هم ډېره مینه لرله او زموږ هم ډېر قدر کلی دی نو زه به ووایم چې اوس پوه شه بل څوک یادوم نو دا ښه دی. صحیح چې ډېره مننه. السلام علیکم علمګیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. علمګیر صاحب دې مدرسه کې څومره وخت شو د دې مدرسې نه مخکې په کومو مدرسو کې تاسو وخت تېر کړی؟ الحمدلله په دې مدرسه کې زما شپږ کاله وشو او په نورو مدرسو کې مې وخت تېر کړی 2-3 کاله مې هلته هم تېر کړي دي او الحمدلله په دې مدرسه کې چې موږ له قاري صاحب د کومه مینه راکوي موږ یې د خپلو زامنو نه کم نه یو ګڼلي چې زموږ کم ضرورت دي الحمدلله دې زموږ له په هر حال کې په هر وخت کې خو دې ته موږ د شپې غږ وکړو د شپې هم دا موږ له راغلي دي او موږ ته ودرېدلي دي زموږ هر ضرورت دې له پوره کړی دی. صحیح. او علمګیر صاحب دا راته ووایي چې د کومې علاقې اوسېدونکي وایي د کوم ځای نه راغلي وایي دلته؟ موږ خو د سلارزو شینګورګل اوسېدونکي یو او د دلته راغلي اخري کال مو دورې حدیث او الحمدلله ډیر مزیدار پروګرام وشو او هغه سرته ورسېدو. نن انتهایی ډیره زیاته خوشحالي ده ځکه چې ستاسو په مخ باندې ښکاري ستاسو چې کوم ملګري د هغو په مخونو باندې انتهایی ډیره زیاته خوشحالي ده. کورونو ته چې لاړ شئ د هغې نه بعد بیا به ستاسو څه سوچي مخکې څه کول غواړئ؟ او بالکل د خوشحالۍ خبره ده خلک په دنیا کې قسمه قسم ډیګرۍ حاصلوي په هغې باندې خوشحالي کوي خو زه په دنیا کې چې کومې ټولې ډیګریانې دي د هغو نه زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم او چې څومره خوشحالي په خلکو په نور شی نه محسوسوي ما ته په دنیا کې د دې نه غټه خوشحالي نه محسوسېږي او انشاءالله را روان چې کوم د دین کوم خدمت دي الله رب العزت رانه ټول والي چې کوم د دین شعبې دي ټول رانه والي او انشاءالله چې کوم څومره زما د سای په بدن کې دا عمر به زه د دین خدمت کوم او دین به غونډې دنیا ته رسوم. د خپلو اساتذو او د خپلو ملګرو چې کوم ستاسو په کلاس کې د هغې په باره کې به څه خبره کوئ زموږ سره؟ زموږ استادان زموږ د پلارانو نه کم نه دي او زموږ ملګري د خپل ورونو نه کم نه دي هغو زموږ دومره خدمت کړی چې هغو موږ شکریا نشو ادا کولی زموږ سره ماشاءالله ښایسته ملګري دا قاري صاحب دلی دي زموږ ډېر خدمت کړی دی الله دې د دې له دې بدلې ورکړي. امین. ډېره مهرباني علمګیر صاحب تاسو د علمګیر صاحب او د مولوي صاحب خبرې واورېدلې
امید لرم چې ستاسو به د دوی خبرې ډېرې زیاتې خوښې شوي وي. ماسټر شاه سوار او مولوي صاحب او علمګیر صاحب له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.